داسې حالات باندې دومره زخمونه ور باندې شوي چې د پیژنګلو نه هم دغه مبارکان وتلي دومره سختی ورکړې ده دومره قرباني ورکړې ده د دې دین حق دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دې یو اواز باندې راغونډ شوي دي خو دین مغلوبیت تفریق یې نه دی موږ او تاسو ته هم که سیرت خپلول دي نو د هغه ځای نه موته به سیرت راکړي چې دین اسلام له قرباني ورکول دي هغه ځای نه موته به هدایت خپلول ما د یو کس نه بیان کې واورېدل د ګمراه زمانې او ګمراه مولو وی زمونږ او ستاسو دپاره بدر احد او حنین دا هدایت ذریعه نه ده دا زما او ستا دپاره دلیل نه دی هلکه دلیل به کوم ځای پیدا کېږي وی شاته به ځو بني اسرائیلو ته به ګورو د بني اسرائیلو طور طریقه به خپله نو ستا دپاره بدر او احد ځکه دلیل نه دی او سیرت نه دی چې په احد او بدر کې په سر باندې لبې شوي دي خو تا هغه سر لبو ته جوړ نه کنه هغه قرباني ورکولو ته جوړ نه کنه نو بیا څه وایي هدایت زما او ستا دپاره کوم ځای دی بني اسرائیلو ته به لاړ شي پیچھے جانا پڑے گا مسلمان دپاره خو هدایت په بدر او په حنین کې دی په احد کې دی څه معنا ده یعنې چې کله هم د اسلام دپاره قرباني ورکولي کله هم په اسلام باندې ګوتې پورته کولی حمله کولی داسې قرباني ورکول به پکار لکه صحابه کرامو چې ورکړي په داسې یو طور طریقه باندې به جنګېدل پکار لکه صحابه کرامو چې کړي دا که معمولی عارضي فکر وکړی شي د احد د غزا ته دې کې معمولی غونه کې هغه مسلمانانو ته تکلیف رسېدلی دی خو ګورې اخیره کې بیا چې ګټه رسېدلې ده او فتح کړې ده هغه مسلمان کړې ده تاریخ د اسلام وګورئ چې مسلمان په صدق سره ورکو شوی دی میدان جنگ ته د چرته هم ماتې نه ده خوړلی دی مغلوب نه دی راغلی او که دا لږ شهادت پکې راځي نو دا خو د جنگ سره تړلې خبرې دي دا خو د جنگ سره تړلې خبرې دي دا خو به پکې راځي او کافر به په دې نه خوشحالېږي چې ته مردار شوې جو تا دپاره چې کوم دی مزیدي او مسلمان دې په دې نه خفه کېږي که ته شهید شولې نو ته لاړې ضایع شولې نه ضایع شوی نه تا دپاره ډېر محلونه الله تبارک تعالی برابر کړي دي تا دپاره ډېر انعامات الله تعالی مخکې تیار کړي دي د کافر خو دغه دنیا ده د کافر دغه دنیا ده بس په دې دنیا ژوند دی دا روح ته اوخت و ساعت قبض لاړ بیا اسم نشته بیا دی دی عذابونه دي بس سختۍ او تکالیف دغه د احد دغه شهدا چې کله وشول کافرانو بیا خبرې شروع وګورئ موږ د جنګ وګاټه موږ په نعمتونو کې یو موږ په مزو کې یو په چرچو کې یو تاسو اویا کسان چې کوم د قرباني کړل اویا کسان مو شهیدان کړل نو څه پیدا مو وکړه صحابه کرام باقي باندې ډېر زیات خفه شو د دې کافرانو دافع غور موږ د فاره کافر په هر دم کې په هر لحظه کې په هر آن کې د مسلمان دل شکنی کړی دا مسلمان د کمزور کولو کوشش کړی دا چې د په څه طریقه باندې کمزورې کم رب العزال آیت کریمه نازلې چې په قول راجح باندې د آیت کریمه نازل له په حق د شهداء احد کې چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله تاسو ګمان مکو په کسانو باندې چې د الله تبارک وتعالى فلار کې شهیدان شوي دي چې دا غني کې مړ دي بلکې دا د الله تبارک وتعالى پنځ باندې ژوند دي او دی الله تبارک وتعالى رزق ورکړي دی ته الله تبارک وتعالى رزق ورکړي دا ژوند دي شهدا کرام نن زمونږ استادو دسی وخت راورسي کبه مقبره باندې وتی روزو حالت کې یو بزرګ دی ولی اولاد شهید دی رته سو کوی الکه دلته به دی ونه کې د شهید ته تسپک ونه ګوري مړه زما پشان مړې دی کنه مړی بسو سوای کنه وایو کنه وایو مړی بسو دنه هوښه ساوخه تو بس لاړ مړ الکه قران کریم کې دوزه الله تبارک وتعالى شهیدانو ته ژوندۍ ویلي دي دا د سوره ال عمران آیت د شهداء احد باره کې نازل ده د سوره بقره آیت دا د شهداء بدر باره کې نازل ده لا تخ د الله تبارک وتعالى فنز باندې د ژوندۍ دوه آیت کریمه رب العزال دا نازل کړ د شهید په ژوند باندې دارته وای د نبی درجه اوچته ده کله نبی د امت د شهید مرتبه اوچته ده
چا مرتبه اوچته ده نبی درجه اوچته ده د شهید ته خو کدا شهادت میلو شو دا دومره مرتبه ته میلو شو دا د دې وجنه چې د تصدیق د خپل نبی کړي دی پاغه ایمان راوړی دی دا غي وجنه ته دا دومره لوی مرتبه میلو شو په خبره پوهیږي کنه پوهیږي نو چې د شهید په مرتبه کې لاندې دی د نبی نه او شهید ته په قران کریم په نص باندې حیات ثابت کړي دی خپل قبر کې ژوند دی نو نبی ته په طریقې اولا باندې ژوند په قبر کې ثابت دی که ثابت نه دی ثابت دی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه په خپل قبور کې ژوند دي امام بهقی رحمه الله په دې مستقل کتاب لیکلی دی نو مې ورته ورکړی حیات الانبیاء بعد الوفات انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د وفات نفس دا ژوند دي به په حدیث راوړی نبی اسلام مبارک فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په خپل قبرونو کې ژوند دي حتی چې د قبرونو کې دند منځونه هم کوي او دا مونږ د سیمونځله لکه ما او تا په دنیا کې فرض دی را باندې کنه کوونه کو جو ګننګار یو الله پیرانی سي دغه د قیامت دغه برزخ دغه ژوندۍ چې کوم د زینه ده دیو د عبادت په تور د خوان باندې کوي خوان تی اخلي الله فرض پینه ده خوان په د لذت په توګه باندې الته کوي نبی له صلوات و سلام چې کله د معراج په واقعا باندې ته مسلم شریف روایت ته مبارک فرمای کوم شپه چې د معراج لتلم مررت على قبر موسی د موسی علیه السلام په قبر باندې ورتیر وتم مبارک مې ولیدو هو يصلي في قبره قائما په خپل قبر کې ولاړ او مونږ کوي ما پکې ولیدو وایي کنه وایي موسی علیہ السلام د الله پیغمبر وګ نبی علیہ السلام د الله پیغمبر وګ یو پیغمبر بل پیغمبر ګوري چې په قبر کې ولاړ له مونږ کوي